فرمایي وي نبي علیه الصلاة والسلام به چې د کور مبارک نه راووت او را روان به شداوت په نیت نو کافر عتبه شیبه ابو جهل دغو کافرو به او سره د بیبیانو یې د دې کافرو بیبیانو د بر نه به پې کندونه راچول او نبي علیه الصلاة والسلام به زینب رضی الله تعالی عنها به چې ولید چې زما په بابا جان بیا ګند راواچولو نو دې به رامنډه کړه او نبي علیه الصلاة والسلام د وجود مبارک نه به دغو کپړو نه به هغه ګند هغه به یې صفا کړه او ورته عرض به کو بابا جانه څه تکلیف خو دله نشته زخمی شوی خو نه نبي علیه الصلاة والسلام به څومره غمجن کېدو هسې د زینب رضی الله تعالی عنه به څومره غمجنه کېده چې کاش چې زما یو مشر ورور وی او زما د پلار ملای مضبوطه کړې وي نبي علیه الصلاة والسلام به ورته فرمایل بچی هیڅ تکلیف نه دی را رسېدلی تکلیف به ولې نه رسېدو چې څوک په تا ګنده کوي څوک په تا شګې لړه کوي څوک په تا کاڼو ولي نو تکلیف به نه رسي نبي علیه السلام به بیا هم خپلې بچی ته فرمایل بچی ماله تکلیف نه دی را رسېدلی زه نه یم خوږ شوی نبي علیه الصلاة والسلام ته پته وه که زه چرې وم چې او بچی دا زیغ مې زخمي شوی وجود مې خوږېږي نو زما لور به خفه شي د 10 12 کالو عمر کې به زما لور خفه شي غم به وله رسي